د هغه سړي خاتمه به په کفر باندې وي څوک چې مور پلار خفه کوي مور پلار ته تکلیف رسوي مور پلار سره جنګ کوي او د ده په وجه د مور پلار په سترګو کې اوښکې راشي د ده په وجه مور پلار وزاړي دا یاد ساته د دې زوی خاتمه به په کفر باندې وي چې مور پلار د ده په وجه باندې وزاړي د مور پلار ته تکلیف رسوي د مور پلار سره جنګ او جګړې او دعوې کوي د دې زوی خاتمه به په کفر باندې وي نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو باید موږ او تاسو د خپل مور پلار احترام وکړو عزت یې وکړو که چیرې ته د مور پلار عزت کوې احترام یې کوې خدمت یې کوې ښه سلوک ورسره کوې هم به په دې دنیا کامیابه یې هم به په آخرت کې کامیابه یې او هم به الله در څخه راضي وي او که چیرې ته مور پلار ته تکلیف رسوې مور پلار سره دعوې کوې مور پلار سره جنګ کوې د مور پلار نافرماني کوې د مور پلار خدمت نه کوې هم به په دې دنیا ذلیله هم به په آخرت کې ذلیله او هم به الله جل جلاله در څخه خفه وي ناراضه به وي دا یاد ساتئ ما درته وویل چې څوک د خپل پلار سره جګړې کوي یا پلار د ده په وجه وزړل په سترګو کې اوښکې رالې د زوی په وجه باندې دا زوی به آخري خاتمه به د دې زوی په کفر وي الله دې موږ تاسې وساتي داسې ډېر اولادونه شته داسې ډېر کسان موږ لیدلي دي چې مور پلار ته وایي چپ شه تا خبرې نه دي زده مور پلار ته په رډو سترګو ګوري مور پلار سره په تیزه خبره کوي حالانکه الله جل جلاله فرمایي وای کله چې ستا مور او پلار سپین ږیري او بوډاګان شي د هغو مخ ته د اوف کلمه هم مه وایه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي وای که چیرې تر دې اوف بله کوچنۍ کلمه هم وای الله جل جلاله به هغه راوړی وای خو د اوف کلمه نشي ورته ویلی مور پلار ته چې کله ته ستړی یا په تکلیف یې کور ته رالی ستا مور پلار او سپین ږیري دي بوډاګان دي نو د هغو مخ ته ته اوف نشي ویلی وایي داسې نه د هغو زړه در باندې خوږ سي نو د هغه هم په نافرماني کې راځي د مور پلار نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو د مور پلار خدمت کوئ ښه سلوک ورسره کوئ چې څوک یې خدمت کوي ښه سلوک ورسره کوي هغه به هم په دې دنیا کامیابوي هم به په آخرت کامیابوي او ځای به جنت دی او څوک چې د مور پلار نافرماني کوي مور پلار خفه کوي مور پلار ته تکلیف ورسوي او د دغه ځای به په جهنم کې وي او هم به په دې دنیا ذلیله وي او هم به په آخرت ذلیله وي او هم به آخري خاتمه په کفر وي الله دې موږ تاسې وساتي